محترمو نن درته ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ښیمه او دا وظیفه تاسو د رمضان د میاشتې د لیدو نه مخکې وکئ. تقریبا 3 ورځې پاتې رمضان المبارک ته. خلک به بیا د هغې نه بعد میاشت به ګوري، میاشت به کیني او بیا به د هغې نه بعد رمضان وي. دغه 3 ورځې تاسو سره دې په دې کې دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز ستاسو به الله پاک ژوند، ستاسو به الله پاک تقدیر محترمه دا بدل کړي. وظیفه محترمو د حاجت دپاره څوک کوي؟ بلکل د حاجت دپاره کولی شي. څومره مشکلات دي د هغې لپاره کوي. د مشکلاتو د حل لپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته کار عمل ده. دغه رنګه محترمو د رشتې لپاره څوک دا وظیفه کوي، د کاروبار دپاره کوي، د روزګار دپاره کوي. دغه رنګه محترمو د حلال رزق تکل دپاره دا وظیفه کوي. په ژوند کې څومره مسایلو ته بیماریو ته د هغې نجات حاصلولو دپاره دا وظیفه کوي. نو همدا وظیفه محترمو نن دې شروع کړي. انشاءالله العزیز الله پاک په ذات او په خزانو دې یقین ساتي. الله پاک به هر څیز محترمو دې بنده له ورکوي، ځکه چې الله پاک کوونکی دی او بنده د غوښتونکی دی. الله پاک ارحم الراحمین دی، ډېر زیات رحم کوونکی دی. الله پاک یو صفت دی، الله الصمد، الله الغنی، یا غنی یا مغنی. الله پاک ډیر زیات بے پروا دی. الله پاک ډیر زیات غنی دی محترمو. چې څومره هم دې ته غواړې، څومره هم غواړې، ستا غوښتو کې محترمو دا اخلاص وي درکوي به. الله وایي که تاسو نه غواړئ زه به تاسو ختم کړم، نور هلکه به راولم هغوی به زما نه غواړي، زه به هغوی ته ورکړه کوم. بیا چې الله پاک په نه غوښتو باندې محترمو څونه خفه کېږي. نو کمې موږ کې دی چې موږ د الله پاک نه غواړو نو او کله هم د الله پاک نه موږ غوښتنه شروع کړه، انشاءالله العزیز تمامې مسلې دا به ختمېږي. یا الله پاک دې مبارکې میاشتې په برکت باندې، د رمضان المبارک د میاشت په برکت باندې، د دواړو جهانو سردار په برکت باندې رب را چا څومره حاجات دې پوره کړه، ربانه چا څومره مشکلات دې ته وله ختم کړه. یا الله څومره کسان بیماران دي په هسپتالونو کې دي یا په کورونو کې د صحت د کامله وله ورکړه. یا الله څومره هلکه بې روزګاره دي د حلال روزګار وله ورکړه. څومره کسان داسې دي د رشتو په تلاش کې د رشتې نه کېږي. یا الله په ښه ځای کې د رشته ورکړه چې جانبین په دې دواړو باندې را خوشحاله. یو طرف والا خلک هم خوشحالي او د بل طرف والا خلک هم خوشحالي. رب را چا څومره مقدمې دي دغه مقدمون اخلاص کړي. رب څومره کسان داسې دي چې په جیلونو کې دي، په یو ملک کې دي، بل کې دي، خپل وطن کې دي. رب دغه جیلونو نه آزاد کړي، بهترین او اعلی ژوند ورکړي، خپل وجود د کور ته راولي. امین ثم امین. محترم مسلمانانو، کوم وظیفه انتهایی مجرب او انتهایی لاجواب وظیفه ده. که تاسو غواړئ چې ستاسو په ژوند کې هر یو حاجت پوره شي، که تاسو غواړئ ستاسو ژوند کې هر یو مشکل لا ختم شي، همدا وظیفه راځئ راسره وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به د هر قسم مسله ته به ختموي، هر قسم حاجت به د الله پاک محترمه دا پوره کوي. بس صرف د زړه نه دا وظیفه کول غواړئ محترم، د زړه نه. د وظیفې محترمو شرایط دي، شرطونه دي چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو چا سره خبرې نه کوئ، بلکل به چا سره خبرې نه کوئ. بس ته کښېنه په ارام خپله وظیفه وکړه. چې کله وظیفه ختمه شوله د هغې نه بعد خبر کوه که نه، وظیفه پوره شوله بیا کوه خبره. دویمه خبره دا چې مکمل یکسویې سره کښېنئ. داسې نه چې په لجاجه کې کښېنو، تا سره هلته ناست یو لوی درز غوبل یې مه کوه، واخوا شه او دېخوا شه، چې دا قیسې پیسې پکې نه وي. او بله خبره دا چې صرف سر ونه پوره کوئ، زه به 500 پرې دا وظیفه خامخا کوم، بلکې الفاظو ته ګوره، خوند تې واله. درود شریف ووایې ته 100 پرې، که درود ابراهیمي وي که نور وي، صلی الله علیه و آله وسلم 100 پرې به دا ووایې. بیا به د هغې نه بعد ته 500 پرې لا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول به نه وایې، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا څه پوره کړو 500 پرې.
بیا به د هغې نه بعد به تاسو سل پیرې درود شریف ووایئ او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړئ دعا به وکئ خو داسې دعا چې د کمال دعا وي چې کوم څه ستا په کار دی یو پیره نه بار بار د خپل رب نه وغواړه رب وایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب کو دا خلک دا نه تپوس کوي چې رب کوم ځای کې دی ورته وایي چې نږدې دی اجیب دعوت الداعی ذات د غانځر خپل بنده اواز قبلوم دعای قبلوم چې کله دی اواز کوي بل جوی من حبل الورید د مرۍ د رګونو نه الله پاک انسان ته نږدې دی چې دومره موږ ته نږدې دی نو کوشش وکول غواړي که نه محنت وکول غواړي دعا وکول غواړي او که تاسو وایئ چې نور هم زموږ دعا ډېر زر قبوله شي یو څیز بل دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم یو سړی موجود نه او ته د هغه لپاره دعاګانې کې دقه دعا ډېره زیاته زر ته قبلیږي او په رښتیا الله ته وایي چې لومړی د دې سړي دعا قبوله کړه بیا چې چا لپاره دعا کوي بیا دغه قبوله کړه محترم کوشش وکړئ دعا کې شوتوب مه کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات خیر راکړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته